فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله رب العالمین په خپل کلام کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقام او مرتبه عظمت دا ذکر کړي، یعنی د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام، مرتبه، عظمت، اوچتواله، لوړواله د الله په کلام کې د الله په نس، یعنی الله خپل بندګانو ته دا خبر ورکړي چې دا چې د چا مقام بیانوم، زه چې د چا فضیلت او عظمت بیانوم، لوړواله بیانوم، د دې انسان په حقیقت کې زما په نسبت ډېر لوی مقام دی. کله الله په امر د صيغې سره وایي لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، کله الله ترغیب سره وایي، کله الله دغه صفات حمیده ذکر کوي، کله ولا فضائل ذکر کوي، کله الله داسې وایي قرآن کې وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ستا اخلاق ډیر زیات اوچت دي. چې کوم خلک د عربی سره لږ پوهه لري، إِنَّ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بیا الله رب العالمین داسې هم وایي د نبي علیه الصلاة والسلام عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. دا پیغمبر خو په تاسو باندې شفقت او رحم کوي. داسې تعبیر هم نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې شوی دی، ولکن رسول الله وخاتم النبیین، دا الله رسول دی، خاتم النبیین دی. قال الله رب العالمین وی ورفعنا لك ذکرک، دا خلاصه د دې دوه جملو ذکر کو، ستا مقام مونږ ډېر اوچت کړ دی، ذکر دی اوچت. قال الله وی ما ضل صاحبكم وما غوا، دا غوره گمراه نه دی، بیلاری شوی نه دی، حد نه تیروتلی نه دی. کله الله وی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، دا پیغمبر چې څه خبرې کوي دا ورته زما د طرف نه وحی ده، دا ورته زړه وامانو دی بیا خبرې کوي. قال الله رب العالمين وي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. د پیغمبر په ژوند کې د ستاسو د پاره یو اسوه حسنه ده. قال الله رب العالمين وي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، تعریف یې کړی. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مقام الله په قرآن کریم کې په مختلفو تعبیراتو سره په دې وجه باندې ذکر کو. تاسو به خیال کړی وي دا صرف والا چې کله صيغه تاوی را تاوی نو په هغې سره معنی بدلیږي. د دې دپاره چې دا طالب العلم په دې خبره باندې پوه شي، نو الله رب العالمین په مختلفو صيغو سره په مختلفو طریقو سره خپل د پیغمبر مقام موتا ته بیانوي. غوره کله وی امر دی، کله ترعیب دی، کله دغه فضیلت ذکر کوي، کله دغه ژوند د ستاسو دپاره اسوه حسنه جوړی ګرځئ. د دې دپاره چې ای مؤمنه مسلمانه د الله نه پس چې لوی احسان په تا باندې کړی دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. د مقام پیژنه، د مرتبه پیژنه، د عظمت پیژنه، د لوړوالي پیژنه، د الله په نسبت مقام پیژنه. په دې وجه باندې خاتم النبیین ورته ویل کېږي. انبیا د 1 لاکھ نه د پاسه دي، په دې کې 314 دا رسولان دي، په دې کې 15 اولو العزم دي، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، عیسی، موسی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او بیا په دې کې ټولو نه افضل محمد رسول الله دی صلی الله